أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشرفوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. دیاتونو کی درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیاتونو، دویم بحث روان ترکیب د دې آیاتونو، او دریم بحث اغراض د علامه سیوطی په تعلیقاتو کې او اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه د دې آیاتونو. الله فرمایي وَإِذَا خَذْنَا، او د آیت مقصد دا دی چې دی ویلیو چې موږ په نورو کتابونو کفر کوو، نؤمن بما انزل علینا، په موږ چې څه نازل شوي دي تورات باندې موږ ایمان لرو او د دې نه علاوه نور کتابونو باندې ایمان نه لرو. پنځو طریقو سره الله تردید کوي. اول دا دی تاسې وایئ زمان په قرآن ایمان نشته او په تورات ایمان لرو، او قرآن خو حق دی، بے مصدق دی لما معکم. دریم دا چې تاسې وایئ په تورات ایمان راوړی نو فلم تقتلون انبیاء الله، او څلورم دا دروغجنو تورات باندې ستاسو ایمان دی. ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل، تورات ایمان دی ته وایي چې سخي عبادت هم کوو. پنځم تردید دا دی تاسو وایئ زموږ په تورات ایمان او عمل دی، دا په زور تاسو کړی و، الله در باندې غر اوچت کړی و چې غر درځي که نه ایمان راوړئ. تاسو ښه ایمان نو دې ته ایمان وایي. تاسې پوه شئ د دې دغه باطلې عقیدې تردید کوي په پنځو طریقو سره. دا پنځمه طریقه ده. وَإِذَا أَخَذْنَا په وخت کې چې موږ اخیستې وه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور، او په داسې حال کې چې موږ اوچت کړی و بر ستاسو نه کوهی تور، او موږ ویلي تاسو ته خذو ونیسئ ما هغه ساتیناکم چې موږ درکوو تاسو ته بقوت په کوشش او عمل سره، واسمعوا د تورات خبرې واورئ او عمل پرې وکړئ. قالو دوی ویلي سمعنا، موږ واورېدله وینا ستا، وعصینا موږ نافرماني کوو ستا د حکم، واشربوا اور څکول شوي فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت د عبادت د سخي، بکفرهم په سبب د کفر د دوی. قل ورته وایه بئس ما یامرکم، ډېر بد دی هغه شی چې امر کوي تاسو ته په هغې ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو ایمان لرونکي. قل ورته وایه ان کانت لکم الدار الاخره، که چېرې وي ستاسو دپاره کور د آخرت عند الله د الله په نیز خالصتا خالص من دون الناس ما سوا د خلکو نه، دی به ویل جنت صرف زموږ دی. الله ورته وایي که ستاسو جنت دي نو په تمنوا الموت ته مرګ ارزو وکئ ان کنتم صادقین، که چېرې یئ تاسو رښتیا ویونکي. ولن یتمنوه، هرگز به ارزو نه کړي د دې مرګه به دا هېڅکله، بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې اعمالو چې وړاندې کړي دي لاسونو د دوی. والله علیم بالظالمین، الله پوهه دی په ظالمانو. دویم بحث ترکیب ته وګورئ، ښه متوجه شئ. او هر بیا ته بې ضرب مضاف ما بعد ته اخذنا فعل و فاعل میثاقکم مضاف مضاف الیه مفعول شو، فعل سره د فاعل سره د مفعول نه جمله فعلیه، و حرفیت ته رفعنا فعل و فاعل فوقکم مضاف مضاف الیه دای مفعول فیه شو، او الطور دا مفعول به شو جمله فعلیه حالیه ده، و حرف عطف نه ده حالی ده. خذو فعل و فاعل ما موصولات تیناکم فعل و فاعل او مفعول بقوتن
دا جار مجرور متعلق شاتیناکم پوری جمله فعلیه صله د معشوع موصول سره د سری د مفعول د خضوع شفعل سره د فاعل سره د مفعول جمله فعلیه انشائیه واسمو فعل فاعل دام جمله فعلیه انشائیه قالوا فعل فاعل سمعنا قول شو سمعنا فعل فاعل معطوف علیه و حرف تباسینا فعل فاعل د معطوف علیه سره د معطوف نه د مقوله د قول سره د مقوله نه جمله فعلیه قولیه و حرف تبشربو فعل او واو نائب فاعل في قلوبهم جار مجرور متعلق د تر اشربو او العجل دا مفعول ثانی د اشربو ده جمله فعلیه بکفرهم جار مجرور متعلق د تر اشربو پورے قل فعل و فاعل قول شو بے سپیل افعال زمنا ضمیر پکې مستتر اغی ممیز شو ما په معنا د شیئا سره موصوف یا معروف فعل ضمیر پکې مستتر یا معروف فعل کوم مفعول مقدم شي بی جار مجرور متعلق سره یا معروف اور ایمانکم مضاف مضاف الیه فاعل د یا معروف فعل سره د فاعل سره د مفعول او سره د متعلق نه جمله فعلیه صفت د شی ما شو په معنا د شی ان سره موصوف سره د صفت نه تمیز د ضمیر شو ممیز سره د تمیز نه د فاعل د به سره فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه انشائیه ضامه او مخصوص بالزم محذوف ده چه عبادت العجل قل بئس ما یامرکم به ایمانکم عبادت العجل ان شرطیه کنتم فعل و فاعل او مومنین خبر ده کاکا سره جمله فعلیه شرط شو او جزاء حسب ده قل ان کنتم مومنین فبئس ما یامرکم ایمانکم فبئس ما یامرکم ایمانکم قل فعل و فاعل جمله فعلیه ان حرف شرط کانت فعل لکم جار مجرور په اعتبار متعلق سره خبر شو د کانت لپاره او دار الاخره موصوف سره د صفت نه دا چې کوم د اسم مؤخر سره د کانت او عند الله جار مجرور متعلق د تر هغه سفوري چې لکم د سفوري متعلق او چې ثابتتون دي تاسو په پوښتنه کې نشته او خالصتن دا حال د هغه ضمیر نه چې کوم په ثابتتون کې دي ترکیب باندې پوښتنه دسه ده قل ان كانت الدار الاخره ثابتة لكم عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس جار مجرور متعلق ده تر خالصة پورې خالصة سره د متعلق نه دا حال چې د ضمیر نه چې کوم په ثابتتون کې ده ثابتتون صيغه د اسم فاعل سره د فاعل او سره د متعلق نه چې عند الله ده او سره د حال نه چې خالصة ده دا شبه جمله خبر شو د کانت د پاره کانت سره د اسم سره د خبر نه جمله فعلیه شر شو فتمنوا الموت د اجازه شو فجزایت تمنو پہلو فعل الموت مفعول شو جمله فعلیه جزا شو ان حرف شرط کنتم کان و اسم صادقین خبر شو ولن يتمنوه وحرف عطف لن ناسب يتمنو فعل ہوئی مفعول شو ابدا ظرف متعلق د تریمت يتمنو پورے با جارا سببیہ موصول قدمت فعل ایدیهم دای فاعل شو فعل سره د فاعل نه سره د معصوم مجرور د با شو جار سره مجرور نه دا متعلق د توي يتمنو پورې فعل سره د فاعل او سره د متعلقین نه جمله فعلیه والله مبتدا علیم بالظالمین بظالمین جار مجرور متعلق د تر علیمون پورې علیمون صيغه د صفت سره د فاعل او سره د متعلق خبر د والله مترا سره خبر نه جمله اسمیه خبریه شو ترکیب باندې پوه نه شو اسما په خیال پټولو زینوي پوښتنه دریم بحث ته وګورئ دا باریک بحث ته وګورئ په پوښتنه عبد الله ملای سے او حرفیات دریم اغراض د اعتراضات او جوابات ته و اذا خذنا ميثاقكم على العمل بما في التوراة على العمل بما في التوراة کی اشاره ستاره غرض د علامه سره غرض بیان د مایوسخ علیه کوي ما وخذ علیه الميثاق چې پس وعده تاسو نه اخیستل شوی دا پس خبره وعده اخیستل شوی دا هغه خبره ذکر کوي جلالین مولا على العمل بما في التوراة غرض باندې پوښتنه ثم تخصم علیه وقد رفعنا قد کی اشاره کوي غرض دفع دی او سوال دا سوال دار چې ورفعنا فوقكم الطور دا جمله فعلیه ماضیه حال دی تاسو په پوښتنه سوال واردی کی جمله فعلیه ماضیه حال راشي نو مصدر په قد سره د قد نشته جوابدار مصدر په قد ظاهری سره یا په قد تقدیری سره قد پکې پټ دی وقد رفعنا جواب باندې پوښتنه طور الجبل غر توي
دا کله در باندې اوچت شو هینا امتنعت من قبولها چې کله تاسو امتناع وکړه د قبلېدو د تورات نه صد پارا رو اوچت سے لیسقط علیکم دی لیسقط علیکم دا علت دے در پانا دا پارا زکم در اوچت کے دروی غرزو وقلنا خذو قلنا کی غرض دار چوی دا خذو مقوله دا گو رہی خواہ وقلنا خذو ما تیناکم بقوة بقوة مانا بجد و اجتحاد پرشا سرا و اجتحاد پا کوشش سرا واسمعو ما تو مرون بیهی ما تمرون به کی غرض دار چې مفعول د واسمعو ذکر کی واوري څه شی واوري ما تمرون به واوري سماع قبولن کی اشاره د دې اعتراض تا خلاصه د اعتراض دا چې خذو ما تیناکم عمل وکي پاغه چې موږ درکړي دي عمل کله کیږي چې سړی واوري نو خذو عمل خو بعد سماع ور سره را نو اخذ خاص شو بعد السماع عمل بعد السماع خذو اخذ بعد السماع شو خاص شکا او دا واسمعو عام دی واوري عمل په کوي او کني په کوي خذو معنا واوري سره د عمل نه خذو اوریدل سره د عمل نه خاص څه مقید شکا او واسمعو مطلق اوریدل چې عمل کوي کني کوي نو سوال دار چې واسمعو د عام د خاص نه روسه ولې ذکر کوي چې خذو واسمعو خلق اول عام ذکر کوي بیا خاص ذکر کوي تخصیص بعد تعمیم نو تعمیم بعد تخصیص د ولې وشه سوال باندې پوښ تاسو به جواب وکړئ د جواب وکړئ چې سماع قبولن اشاره دی خبره ته ده چې دلته عطف د خاص په خاص ته عطف د عام په خاص نه دی واسمعون مطلق سماع نه ده مراد بلکې د واسمعون سماع قبولن مراد ده نو دام خاص شو هغه خاص عطف د خاص په خاص سره وش او سوال دا دی چې فائدہ پکې څه ده خضوع سره سماع راغله کنه نو بیا واسمعو جدا سره ذکر کړ عمل چې کیږي خود سماع نه روسته کیږي کنه خضوع سره سماع لازمان رااله نو واسمعو بیا دوباره سره ذکر سوال باندې پوښتنه او الله پوښ تاسو به جواب وکړئ واسمعو د خضوع نه روسته ذکر کا چې تا ته د خلق ته معیار مقرر کا چې د الله د بندګۍ دوه کار دي یو دا د استعمال د زړه او د جوارح دی او یو دا چې استعمال د لسان د په عبادت باندې دې پورې پوښتنه دوه کار دي تاسو په ځما یو دا چې عمل وکي یو دویم دا چې سمع هم وکي څو کارونه شو یو اوریدل او بل عمل کول د خضوع کې عمل ته اشاره شو واسمعو کې اوریدو ته اشاره که خضوع ذکر کړه چا بل صرف عمل ذکر کا اوریدل څه ضروری نه دي نو واسمعو ذکر کړه چې نه اوریدل هم ضروری دي ګوره اوریدل د قبلېدو والا اوریدل هم ضروری تقسیم یې وکړه قالوا سمعنا قولك وعصينا امرك مفعول د قولك مفعول د سمع ذکر کا وعصينا امرك کې غرض دار چې د مفعول د عصيان ذکر کا ستاسو د حکم نافرمانی کو او سوال دار چې ته به غرو چت شوی دی او غر ور روان دی په او دی وخت دوی څنګه وای چې وعصينا دا هټه جرأت مونږ چې عصينا وي نو بیا پر غرزیده ولې نه سوال باندې پوښتنه دا خدای عصينا وخت نو کنه چې عصينا باندې اقرار کړي جواب دار قالوا سمعنا في الحال وعصينا في الاستقبال سمعنا خو په هغه وخت کې ویلي وعصينا یې روسته بیا ویلي چې غلطه نه دیجی پر پوښتنه یادار چې قالوا سمعنا دا خبره قولن کړي وا وعصينا دا عملن کړي وا عصينا ویلي نو او په عمل کې دی عصيان د الله کړي نو زمانہ جدا شو او شربو فی قلوبهم اس کول شه او په زړونو د دوی کې محبت د عبادت دسکی اے خالتا دلته ګوره عبارت په حذف د دوه مضافونو سره ده او شربو فی قلوبهم حب عبادت العجل حب مضاف عبادت ته عبادت مضاف العجل داوله دا مضافونه ولې راو باس ذکر راو باسو چې عجل خود مشروبات نه نه ده نه حقیقتا او نه مجازا معنا بداسي شي وشربو ورس کول شو پزرونه د دوی کې اجلاس خې ورس کول شو او خېس کول کیږي او بس کول کیږي حقیقتا یا محبت کول کیږي مجازا محبت میں تیر کړي تاسو په پوښتنه کړئ شي ذکر اور سره منګه حب عبادت العجل راو باس په پوښتنه کې په نشي
اخالتا حبه قلوبهم گٹ شوه دے محبت دسکی دے دوی زڑونو سرا کما یخالط الشراب خلال قلوبهم دا یخالطو دا پار مفعول حذف دے لکه څنګه چې شراب گٹ شوی دی د سکاک سیزونه د دوی د زړونو په منځ کې کما یخالط الشراب خلال قلوبهم پوه شئ په دې ځای باندې کنه شوی پوه بکفرهم پس عباس سببیہ دا قل لهم دیتوا بے سما شیان دی کی شیان کی اشارہ دی خبر تک کئی چما موصوفہ دا او تمیز دا غزمیر دا پارا دا چکم پا بے سکے دے او یامرکم بی ایمانکم دا جملہ پہلیہ صفت دا دی نکرے دا چشمان دے ایمان نکم ایمان مراد دے بالتورات بی سما یامرکم بی ایمانکم بالتورات عبادت العجل دا عبادت العجل نہ لگی گی کرنا تاسی خیال دے زید اللہ خیال دے نہ دے گوری بی سما یامرکم بھی ایمانکم بالتورات عبادت العجل خدا ترکیب پانے پویا سینو بیا بدازے وہ لگی گی گوری بی سما یامرکم بھی ایمانکم بالتورات وہو عبادت العجل عبادت العجل دا مخصوص بے زم شد بے صد پار بے سر رجل زیدن عبادت العجل مذاب علیہ خبر مبتدا دا دا بیسا ما یامرکم دا خبر مقدم دے او یا آغا مستقل جملہ کئی دا مستقل جملہ کئی دا دین بخلاص سے چے خبر انشاء راغلا او خبر خو انشائیہ نہیں کیا ان کنتم مومنین بها کہ تاسی ایمان لرون کی پدی کما زعمتم لکستا سے چے سنگ زعم دے المعنی معنی دا لستم بی مومنین تاسی مومنان نہیں ذکر کہ تاسو پا تورات مومنان دا سنگ ایمان دے دا خورتا سر دید بچی بانی عمر کئی ایمان چاہت کو پر دے عبادت دسکی دے لستم بی مومنین کی اشارت دے اثبات دے دعوی تا پا دلیل سرا وغا دلیلم بنا دے پا نمت دا قیاس اقترانی حملی دے شکل اولنا علامہ سیوطی لستم بی مومنین کی دے شکل اول تا اشارت کئی خلاصہ دا دا چھے دی خویلی چمکہ مومنان یو کنا تاجے پہ پوچھ چھے اللہ جل شانو جواب کے اور کئی اعتقادکم یامرکم بعبادت العجل وکل اعتقاد یامرکم بعبادت العجل فهو کفر وعبادتکم کفر تاجے پہ پوچھ عبادتکم یامرکم بعبادت العجل یا اعتقادکم یامرکم بعبادت العجل وکل اعتقاد یامرکم بعبادت العجل فهو کفر واعتقادکم کفر دی طول تے لستم بی مومنین کی اشارہ اکلا ستا دعوت صدا بی سما یامرکم بی ایمانکم چتا سو مومنان نئے کنے یہود بنی اسرائیل تاس خدا دا دعوت اکا ولی نئے او تی وی من گیو نو اللہ ہوتے بی سما یامرکم بی ایمانکم دا ایمان خدا ستا دیر بچی بانی آمار کئی پس شیدر تامر کئی چا عبادت دسخی دے ایمانکم یامرکم بعبادت العجل وکل ایمان یامرکم بعبادت العجل وهو لیس بی ایمان ایمانکم لیس بی ایمان تاچے پہ پوچھ رہی لأن الإيمان لا يأمر بذات الجو والمراد أباؤهم مراد دار جفلاران ستاسي داسي دي موجودين نيا دي فكذلك أنتم لستم مؤمنين تاسم إيمان لرون کی نئے پا تورات وقد كذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم تاس تکذیب دا محمد صلى الله عليه وسلم کرے دے والإيمان بها ایمان پا تورات خلا يأمر بتکذیب دا خو امر پا تکذیب دا محمد نہ کئی کا دیسی پر پوچھ رہے قل لو من كانت لكم الدار الآخرة الجنة عند الله خالصة فمعنى هذا خاصة من دون الناس كما زعمتم لكستاذ خيال ليش لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دلتا وزدو شرطين رالا يو جزار رالا فتمنوا الموت دا يو جزار دو شرطين اور پوری متعلق شو یو شرط دا إن كانت لكم الدار الآخرة بیم شرطا دے ان کنتم صادقین اور جزائی پا مینس کی رالا دا دو شرطنو
نو چې کله دا قاعده ده چې کله د دوو شرطونو په منځ کې جزا راشي یا د یوې جزا سره دوه شرطونه متعلق شي نو اول شرط قید وي د ثاني شرط لپاره تاسو په پوښتنه کې نه شئ پوه څنګه قیدی یعنی اول شرط تمام معنا د ثاني شرط په دې خبره تاسو په اول شرط د تمام د ثاني شرط د معنا د پوره کېدلو نه د ثاني شرط معنا نه پوره کیږي چې اول شرط ورسره ونه وای نو دویم شرط خو ان کنتم صادقین وکنه دا نه پوره کیږي چې امکانات لكم الدار الاخره ورسره نه کسی ورپوښتنه د تقدیر باید داسې شي ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الاخره لكم فتمنوا الموت اس پہ پوچھوئی زید اللہ ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الاخرة لکم گوری ان الدار الاخرة ان کانت لکم الدار الاخرة پتی دویم شرط کے داخل کا ان کنتم صادقین فی زعمکم ان الدار الاخرة لکم فتمنوا الموت اس پہ پوچھوئی گوری جلالین مولا عبارت تعلق بالتمنیتین متعلق شو د تمنی پوری چې جزا د پتون الشرطان دو شرطونه ور پوری متعلق شو علا ان الاول دې د پاره چاول قید ته پسانی کی اول انکار تکم دار الاخره ده دا قید ته پسانی کی اے معنی دا دا ان صدقتم فی زعمکم کچر استاسو رشتنی پزام ستا کې چې انها لکم دا د اخرت دستاسو ده نو ومن كانت له هغه څوک چې اخرت دغه یوسروها جنت خوخی کرا والموصل الیها الموت او موصل دې جنت ته رسون کې خمرک دې کرا جسر یوصل الحبیب الى الحبیب فتمنوا نو تاسو ارزو د مرګو کوي کنه فتمنوا الموت په دې عبارت باندې د جلال مولا پوښتنه کنه شي راځه هغه پوي نه شي دته یو جزا د فتمنوا الموت دو شرطونه پورې متعلق شو یو ان کانت لکم الدار الاخره د من کنتم صادقین او چې کله داسې جزا د دوه شرطونو په منځ کې راشي قاعده دا ده چې اول قید پسانی کی اول قید کا پسانی کی ان صدقتم فی زعمکم ان الدار الاخره لکم فتمنوا الموت دا یو جزا بر دواړو اوس په پوښي دیم قول پکې دار چې نه دا فتمنوا الموت دا د اول سال جزا ده د دیم هغه حد ان کنتم صادقین فتمنوا الموت ځکه مذکور په دال دی په محذوف باندې ولن يتمنوه دا ولن يتمنوه دا دلیل بنا ده په نمط د قیاس استثنایی او رفی ده ګوري وضعی نه ده استثناء ده د نقیض د تعلین نتیجه نقیض د مقدم ده تاسو په پوښی او دې ته اشاره شوه المستلزم لکذبهم ان کنتم صادقین دا مقدم شو ان کنتم صادقین فتمنوا الموت ان کنتم صادقین دا مقدم شو فتمنوا الموت تعالی شو وست استثناء شو د نقیض د تعلین ولن يتمنوا چې ولن يتمنوا نو صادقین نشو کاذبین شو تاسو په پوښتنه کې نه شي په ګوره کچره تاسو صادقین د مرګ ارزو کوي د مرګ ارزو نه کوي نو صادقین نه یې کنه استثناء د نقیض د تعلین او شو نتیجه به نقیض د مقدم دې تک استثنائی کم یو وای وځي کرپی رپی ورته وای رپی رفع د پکې کړه او چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تعلیل هغه ته وځي وځي دې باندې پوښتنه ولا يتمنوا ابدا بما قدم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم چې کفر په نبی علیہ السلام المستلزم لکذب ده المستلزم لکذبهم کې د قیاس استثنائی ته اشاره ده دا عدم تمنی څنګه مستلزمه ده کذب د دوی ته د باندې کې ملازمه څنګه ملازمه پکې پیدا کړه ان کنتم صادقین دا مقدم شو په تمنوا الموت جزاء شو ولا يتمنوا دا استثناء د نقیض د په تمنوا الموت شو چې تعالی ده نتیجه به شی المستلزم لکذبهم ان کنتم صادقین نه چې کنه دا ان کنتم صادقین نه په دې ځای باندې ودرې شي حصہ دار پوي شي ته پیسې پوي دلته دې جمعې کې ولینتلې اوس نا وخت ته بس زیارت پرز که خالی پرز نا وخت راځم خیر تا ته بګیټ کولا صحیح ده والله علیم بالظالمین الکافرین په اجازه او تعبیر کافران ظالمین سره تعبیر وکړو او مطلب دا چې اشاره وکړه لدی ته چې وځه د شی په غیر محله کې کړی دا
چې دوی وایي چې موږ به جنت ته ځو جنت خو د دوی نه دی د مؤمنانو دی نو وضع د شی په غیر محل بس دی درود شریف ووایي اللهم صل علی